حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وکړه چې سړی قرباني کې او د الله چې منډي ته ځان له سروي اخلي نو چې کله دا سروي په سلاړ شي د دې لار باندې مزل کوي د چې کله الته ورسي منډي ته یا د چاکور ته چې سروي ته معلومي هغه ځان له اخلي د چې کله لاړ شي دا کس خبره کوي یار دره په دومره راکا هغه ته دا په دومره نه کیږي په دومره به الله درکما په خپل منځ کې دا خبرې کوي وای دومره راکا بل ته په دومره راکا دا خبرې اړه راړې بیا او شراک کوي علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي الله رب العزت پرشتو ته فرمایي وای اے پرشتو د زما بندگان د زما په حکم باندې عمل کوي دا د خپل نکاح طریقه را ژوندې کوي وای تاسو چې کوم دا خبرې کوي دیو دا په تسبیحات باندې بدل کې او دیو تسبیحات لیکي دومره یو عظیم ثواب دی په قربانی کې قربانی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سنت مبارک دی او دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم سنت مبارک دی کو نور اسم نشي او دومره د پیغمبرانو په طریقه باندې عمل کولی نه چې په چا باندې واجب یا بخمه قربانی کوي په چا باندې واجب ده تقریبا نن سبا 1,57,500 روپۍ چا ورسي نو په دې سړي باندې قرباني کول واجب دي یا که زنانه ده د سره ورسره پیسې ورسره قرضونه نورې سپینشته او بچت روپۍ دي د سرو نه دومره جوړېږي صرف سرو چې نو قرباني پینشته دی ونی می تولې نه خو لږ سره ورسره د دې زمنګ د اور موافق لږ سره ورسره او دا رنګ ځنې شه پیسې ورسره چې دومره روپۍ دي جوړېږي چې 1,57,500 روپۍ په دې زنانه باندې قرباني واجب ده که سړي سره دونه پیسې ورسوي نو په دې سړي باندې قرباني کول واجب دي دقه رنګې قرباني چې چا سره یو کس ته دکان دی دکاندار دی په دې دکان کې دومره سامان پروت دی کاروبار کوي دومره پیسې ورسره چې 1,57,583 په دې سړي باندې قرباني کول واجب دي یا دغه رنګې دی یو کس دوه کور دی یو کور په کرایه باندې ورکړلی هغه کور دومره دی چې 1,57,000 روپۍ کوي نو په دې سړي باندې قرباني کول واجب دي تاسو ته مسلې ښه معلومې دي چې چا باندې قرباني کول واجب دي قرباني به خامخا کوي خو مین مسله دا ده زمونږ په دې معاشره کې چې قرباني په چا باندې واجب هغه قرباني نه کوي او چې په چا باندې نه واجب هغه قرباني کوي معاشره کې دا رواج چې کوم دی دا غلط دی چې په زنانه باندې قرباني واجبي سړی وایي چې ما قرباني ونه کړله نو خلک به راته پیغور وکړي د پیغور نه هېرېږي هلته په زنانه باندې قرباني په ښځه باندې قرباني واجبي هغې نه کوي دا یو غلط رواج دی چې په چا باندې قرباني واجبي قرباني به هغه کوي که په زنانه واجبي زنانه به قرباني کوي که په سړي باندې واجبي سړي به قرباني کوي چې په چا باندې واجب قرباني شي نو په هغه به قرباني کوي یو د بل نه قرباني کول لکه زنانه سره پیسې ورسره یو سړی وایي چې زه کوم قرباني یا د سړي سره یو زنانه وایي چې نه زه قرباني کوم دا ګناه ده چا باندې چې قرباني واجبي قرباني به هغه کوي دیو جنا دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د پیغمبرانو سنت دي دومره عظیم ثواب دی کې چې ته سروي کرواله په دې سروي باندې څومره وړی دي څومره وخته دي په تو قرباني وکي الله رب العزت تعالی د هر وخته په بدله کې ونه کې درکې دومره یو عظیم ثواب دی کې او دا د پیغمبرانو علیهم الصلاۃ والسلام سنت دي دیو جنا قرباني چې چا باندې واجب قرباني پرې نه انتهایی سخت ګناه ده کې